الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلم الفرائض وعلموها الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام. ملګرو طلبه کرام، ټول ناول بدلی درس سراجی بطور د تمہید یا سو خبر عرض کړم. په تمہید کې اول نمبر د علم المیراث پس منظر چې آیا د دې علم المیراث په شرایع من قبلنا کې دعوی څه کیفیت او څه نظام او دعوی څه اصول مختصر غوندې باغه بیان شي. ثانیاً دیم نمبر بیا په دې نن سبق کې د علم تعریف وشي چې علم المیراث یا علم الفرائض څه تعریف لري. دغه تعریف د یو شی یا تعارف د یو شی وکړي شي نو بیا خبره څرګنده شي، واضح شي چې مقصد څه دی. بیا دې سره سره دریم نمبر موضوع غرض د علم المیراث چې هغه څه دی، او بیا دې سره سره د دې علم المیراث اهمیت او فضیلت باغه بیان شي چې د علم المیراث اهمیت څه دی او د دې فضیلت څه دی. او بیا د دې علم المیراث په اهمیت کې لکه دا لوشي د اهمیت او د هغې د حیثیت د هغې د فضیلت لپاره د هغې مدار په کوم اشیاء باندې وي. د دې علم المیراث ماخذ څه دي. علم المیراث بنیاد په څه باندې ولاړ دی؟ څرنګه چې د فقه حنفي بنا و بنیاد و اساس کتاب الله، سنت رسول الله، اجماع و قیاس دا. نو آیا د علم المیراث اب مبدا او ماخذ شي دي؟ دا به ان شاء الله بیان شي مختصر.